اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د دې درنې غونډې ډېر دروند مشر زمونږ د پی کې 57 چیئرمین یا جان مومن صاحب، زمونږ صوبائی وائس چیئرمین شمشیر خان، زمونږ سره دلته ناست ډېر محترم رحمان خان، زمونږ سره زمونږ د ضلع تمام ملګري عبدالله جی صاحب، زمونږ سټیج سیکرټري اشق علي ناظم، نثار ناظم سابقه، زما مخې ته ناستو ډېرو غیرتمندو شملورو پښتنو په جمع سلام علیکم. وعلیکم السلام. چونکې د ټولو د نومونو د اخیستو نه زه قاصر یم، بخښنه غواړم. زموږ دپاره ټول درانه دي، عزتمند دي. دا نننۍ غونډه زما خیال دا دی ټول ناول به زه د محمود آباد د ملګرو، د عمرزو د ملګرو، د میا ډیرې د ملګرو، د بازو د ملګرو که شکریا دا نه کړم نو دا به زیاتې د هغوی د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو په قافله کې موږ سره په شاملېدو ورته د زړه د کومې نه هرکلی وایم او انشاءالله دا ورته یقین ورکوم چې تاسو به چې کوم دی دې پارټۍ ته په راتلو باندې مایوسه کېږئ نه. انشاءالله هر وخت کې به سرخوروئ. دا تکړه ملګرو له تاسو لاس ورکړه، دا تکړه پارټۍ مشرانو له تاسو له لاس د رورۍ ورکړه. انشاءالله تاسو به په یو مت کې هم نه مایوسه کېږئ، که هغه د ټرانسفارمر مسلې، که نورې مسلې په دې ضلع کې، که نورې مسلې انشاءالله دا به خدای حل کوي او دا به پوره کېږي. ملګرو، خبره د شمولیت ته که تاسو سوچ وکړئ، یقین وکړه زه چې 2004 کې راشفټ شوم کراچۍ نه پښتونخوا ته. زما د این پي سره چې کوم دی 38 یا 37 سال تعلق و، دا ملګري ګواه دي اشق ناظم، نثار ناظم، موسی خان روره، دا ټول ګواه دي د دې خبرې. د دې نه پس ما کې نور عقل نه راځي، ګیره مې سپینه ده. ولې شامل شوم، ما څنګه شامل شوم، په خدای تعالی یقین وکړه. زه چې دلته کله پښتونخوا ته رالم چې ما وکتل چې دا خو د انکو پښتو پارټي ده، دا د ډلې پرې پارټي ده، دا د ډانګ له ورته سره اخیستلو والا پارټي ده او مشران دي تا باندې کلک ودرېږي. زه دې حالاتو ته مجبوره کړم چې په دې عمر کې زه راپاڅېدم او زه چې کوم دی قومي وطن پارټۍ کې ما شمولیت اعلان وکړ. نو انشاءالله تاسو به هم نه مایوسه کېږئ، په یو شکل کې به هم نه مایوسه کېږئ انشاءالله. که هغه د تاڼۍ کاري، که د تحصیل کاري، که د کچرو کاري، که د ټرانسفارمر مسلې، انشاءالله خدای به یې کوي او دا مشران یې مونږه ملګري دي، تکړه دي، صاحب حیثیت دي. که مونږ ایم پی ای نه ایم این ای نه، چونکې مونږ خو په یو لوی سازش باندې د الیکشن نه بار کړو او کومو خلکو چې کوم دی نو هغه پی ټي آی والا راوستل چې هغه غټې غټې دعوې وې چې 1 کروڑ کورونه به ورکوو، 50 لاک نوکرۍ به ورکوو. نن خلک په دې اریان دي چې د هغه پی ټي آی خلک چې کوم دی نو پی ټي آی ټوپۍ په ځمکه راغورځوي او خیریه او ویناګانې کوي. په سوشل میډیا چې څوک کم ملګري ګوري هغوی د دې حالاتو نه واقف دي او ټول هر څه ویني. هغه خلک چې کومې ووټران پرېږده سپورټران یو، نن سبا خیریه او وینا او هغه غیر پارلماني ژبه استعمالوي، هغه غیر اخلاقي ژبه استعمالوي په پی ټي آی پسې او د هغې په ایم این ایګانو، ایم پي ایګانو پسې، د هغې په لیډرانو پسې. دا ولې؟ دا د حالات چې کوم دی داسې حد ته ورسول او ورجوړې کړل چې یاره نن هغوی چې کوم دی صرف او صرف دا نه غواړي چې ماله ته په اسمبلو کې آئین سازي وکړه، قانون سازي وکړه. صرف دې ته مجبوره کړه چې یاره اوړه چې کوم دی څنګه را پیدا کړمه، چینی څنګه را پیدا کړمه، زه چې کوم دی نو مطلب دا دی سا روزم ځان له روزګار څنګه وګورم، خلک یې بې روزګاره کړه. د 1 کروڑ نوکرو په ځای باندې
خلک بېروزګاره کړه، په کروړاو خلک یې بېروزګاره کړه، په کور یې کېنوله. نو دا ټولې قصې چې راغونډې کې دا تی جوړېږي چې مطلب دا دی د دې ملک معیشت یې بینډ که. تاسو ته پته لګي یوازې په دې سطح نه، په دې زمونږ په لیول نه، صنعتکار، امپورټران، ایکسپورټران چې کوم بار ټولې دنیا سره تجارتونه کوي، هغه خلک چې کوم دی نو هغه په مختلفو نمونو سره چې کوم دی ټارچر یې کړل، بلیک میل یې کړه او دې ته یې جوړ کړه چې کاروبار نه هغوی لاس په سر شو. مطلب دا دی په دې باندې مجبوره شو چې زه خپلې پیسې چې کوم دی بینکاک او سنګاپور او دوبۍ ته او بل ملک ته بوځم، د پیسو خو به مې تحفظي که نه، دې ته یې مجبوره کړه. ملګرو که تاسو سوچ وکئ دې ماحول کې هر ملک په معیشت کې چې کوم دی سرمایدار راپاسي، هغه منځ ته سره وولي، کارخانه ولګوي، روزګار شروع کړي، ور سره چې کوم دی په زرګاو کسان په روزګار شي. هغه خلک یې داسې منکر کړل د دې کار روزګار نه او په شا یې کړه چې هغه چې کوم دی نو مطلب دا دی دلته پیسې لګولو ته تیار نه دي. زمونږ روزګار، زمونږ معیشت بالې مستحکم کېږي چې دغه خلک راشي دلته انویسټر وکړي، د بار نه خلک راشي انویسټمنټ وکړي، نو مطلب دا دی خلک به په روزګار شي. که هغه تیار د دې ځای نه چې کوم دی انډسټري بوځي او بار یې لګوي، نو ظاهره خبره ده چې غریب طبقې ته به یې ډایرکټ نقصان وي. دوی وایي موږ ټیکسونه وایي په غریب سړي ټیکس نشته. عجیبه غونده کې معامله ده او عجیبه قصه ده. غریب سړی چې سا روزي او 400 روپۍ دیاړي وکړي او ځان له نیم کیلو دال راوالي او هغې پسې هغه تیلی لګوي ماچس، په هغې هم ټیکس دی او دی وایي په غریب ټیکس نشته. نو عجیبه ماجره ده. نو دا قصې ټولې چې رایو شي دا زمونږ ورورولي دا پارټي نه ده. ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب موږ له یې ورورولي جوړه کړې ده. ته په خدای قنو که ما خو تاسو ته قصه وکړله چې ډېرې ستونزې او ډېرې ستړې او ډېر هر څه موږ په دې NP کې، خو چې دلته کم سے کم 400 ته زه راګډ شوم نو ما دا سوچ وکړو چې یار دا خو د انکو پښتو خلک خو دا دی چې تا سره په سخته کې تکلیف کې ودرېږي، وخت ستاسو نه علم نور ملګري به هم خبرې کوي. یو ځل بیا ستاسو د ټولو او خاص کر خصوصا د هغه ملګرو چې کوم نن موږ سره د آیات شهید په دې قافله کې شامل شو، انشاءالله موږ له چې کوم د ورورۍ دا لاس راکړه نو دا لاس به کټ شي، خو د دوی نه به جدا نه شي، د دوی نه به بیل نه شي. ستاسو ډېره ډېره مننه ټولو ته چې کوم دی یو ځل بیا د دې مشرانو شکریه ادا کوم.